بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 156 نمبر درس دی او په فعل کې د حروف عامله او بعض شروع دی. نو د دې نه مخکې مونږ د ان مقدر باره کې خبره وکړه چې دا ان دی دا په فعل مضارع باندې داخلیږي، خو دا مقدر وي پټ وي، نو د شپږو څیزونو نه پس پټ وي. یو د حتی نه پس پټ وي، دلته کې به ولیکو جی حتی، یو حتی نه پس پټ وي، یو د لام جحد نه پس پټ وي، لام جحد نه پس، یو د لام کی نه پس پټ وي، لام کی ټیک شو، دا د لام کی نه پس پټ دي. او یو د او نه پس، داسې او چې د الی ان په معنی کې وي، د دغه او نه پس، یو د واو صرف نه پس، واو صرف ما تاسو ته وی واو صرف داسې واو ته وایي چې د یعنی د دې واو نه پس جمله خبریه وي. او یو مې درته وي چې د فا نه پس، د فا نه پس ان مقدر وي، خو داسې فا چې هغه د شپږو څیزونو په جواب کې راشي، یعنی د شپږو خبرو په جواب کې هغه فا راشي، نو بیا به د دې فا نه پس ان مقدر وي. نو شپږ څیزونه دا دي جي ښه جي. اوس د دې تفصیل لږ واورئ. د داسې فا نه پس هم ان مقدر وي، د داسې فا نه پس هم ان مقدر وي کومه فا چې د شپږو څیزونو په جواب کې راشي، کومه فا چې د شپږو څیزونو په جواب کې راشي، یعنی چې د داسې فا چې د امر په جواب کې راشي، بیا داسې فا چې د نهي په جواب کې راشي، چې د نفي په جواب کې راشي، چې د استفهام په جواب کې راشي، چې د تمنی په جواب کې راشي او د عارض په جواب کې راشي. نو دا شپږ څیزونه داسې دي چې د دوی په جواب کې کله فا راشي، نو د هغې فا نه وروستو فعل مضارع وي، نو د هغې فا او د هغې فعل مضارع په منځ کې ان مقدر وي، ان پټ وي. نو راځئ اوس وایو جي د امر په جواب کې، د امر په جواب کې چې دلته کې به ورسره چې ولیکئ، د امر په جواب کې چې فا راشي نو د داسې فا نه پس ان مقدر وي. د امر په جواب کې چې فا راشي نو د داسې فا نه پس ان مقدر وي، لکه زرنی، زر، دا زر د امر صیغه ده، امر دی، حکم دی په دې کې، زر ته زیارت وکړه، نی زما، یعنی ته زما ملاقات له راشه، زرنی ته زما زیارت وکړه. نو بیا به څه کېږي؟ فاکرمک، دا اصل کې دی اکرمو، اکرمو دا فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده، اکرم یکرمو، نو د یکرمو گردان چې وکي واحد صیغه، واحد متکلم صیغه، اکرمو او جمع راځي، تثنیه او جمع راځي نکرمو. نو دا اکرمو دی، نو په دې اکرمو باندې دا فتحه ولې ده، دا منصوب ولې دی؟ دلته داسې فا چې د شپږو څیزونو د امر په حکم په جواب کې چې دی دا فا راغله، نو د دې فا او د اکرمو په منځ کې دلته ان مقدر دی. ټیک شوه؟ لکه دا داسې دی جي، دا فا ده او دلته کې اکرمو دی، اکرمو، اکرمو، نو د دې فا او د دې اکرمو په منځ کې ان مقدر دی، نو دلته کې ځکه دا اکرمه دی. ٹھیک شو؟ دی ان دا اکرمو لا اکرمه دا منصوبی کو، نو دا به داسې ویل کېږي فان اکرمه. نو دلته کې هغه د دې فا نه پس ان مقدر دی، پټ دی. نو زرنی فاکرمک، ته زما زیارت له راشه، ته زما زیارت وکړه، یعنی زما ملاقات له راشه. فاکرمک، نو زه به ستا عزت وکړم، زه به ستا اکرام وکړم. ٹھیک شوه؟ ته زما زیارت وکړه چې زه ستا اکرام وکړم، زه ستا عزت وکړم. ٹھیک شوه؟ نو دغه د دې د امر په جواب کې بیا دا فا راغله. ٹھیک شوه؟ نو د فا او د اکرمو په منځ کې ان مقدر دی، نو د ان چې کوم مقدر دی دا د اکرمو له نسب ورکو، دا اکرمه شو. نو یو د امر په جواب کې ګوره فا راله، نو د دې فا نه پس ان مقدر وي. یو د نهي په جواب کې، د نهي په جواب کې چې دلته به هم چې ولیکئ، د نهي په جواب کې چې فا راشي نو د داسې فا نه پس هم ان مقدر وي. د نهي په جواب کې چې فا راشي نو د داسې فا نه پس ان مقدر وي، لکه لا تشتمنی، ته ما ته کنځلې مه کوه، لا تشتمنی، ته ما ته کنځلې مه کوه. فاضربک، فاضربک، نو زه به بیا تا ووهم چې ته ما ته کنځلې کوې، نو زه به دې ووهم، نو ته ما ته کنځلې مه کوه، ګینې زه به دې ووهم، ورنه زه به دې ووهم. فاضربه دا اصل کې دی اضربو، اضربو واحد متکلم صیغه ده. نو دلته کې د فا او د اضربو په منځ کې ان مقدر دی، هغې ان د اضربو نه اضربه جوړ کو، نو فاضربک، نو زه به بیا تا ووهم، ته ما ته کنځلې مه کوه، ورنه زه به تا ووهم. ټیک شوه؟
ته ماته کنځلې مه کوه ورنه زه به تا ووخم. نو دا دویمه خبره شوه. د نفي په جواب کې چې فا راشي د نفي په جواب کې چې فا راشي نو د داسې فا نه پس هم ان مقدر وي. لکه ما تأتینا فتحدثنا ما تأتینا فتحدث دا اصل کې دی تحدثو دا تحدثو دی خو د دې فا او د تحدثو فعل مضارع په منځ کې ان مقدر دی نو د ان دی تحدثو لا نسب ورکړی دا تحدثه شو. ما تأتینا ته زمونږ خواله نه راتلې ته زمونږ خواله نه راتلې فتحدثنا چې مونږ سره دې خبرې کړې وې نو ګوره د دې فا او تحدثو په منځ کې ان مقدر دی د فا او تحدثو. نو ګوره دا جمله نافیه ده دا جمله نافیه ده. ٹھیک شوه. نو د دې جمله نافیه په جواب کې تحدثنا د دې تحدثنا نه مخکې فا لګېدلې ده نو دا تحدثو چې و هغه تحدثه کو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.